یو څو خبرې د ترونو عرض کوم. سړی چې تکبر نه کوي نو څه به کوي؟ عاجزي به کوي. د تکبر په مقابله کې عاجزي، عجز، انکسار، ځان ښکته ګڼل او دا سوچ کول چې زه خو ډېر کمزور یم، او بل مسلمان ته لوی کمزور نه کتل، بل مسلمان د ځان نه ښه ګڼل، بل مسلمان د ځان نه لوی ګڼل. نو چې یو سړی دا قسمه سوچ په خپل ذهن کې واچوي چې زه خو کمزور یم، زه خو عاجز یم، زه خو ګناهګار یم، او دا بل مسلمان د زمانه بدرجه ښه دی، نو رفعه الله، رسول الله مبارک فرمایي دله به خدای اوچتوالی ورکړي، خدای به اوچت کړي، دله به خدای عزت ورکړي. دا خو قانون دی او د الله د کتاب فیصله ده چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. خدای چې چاله عزت ورکړي، قسم دی که دا ټوله دنیا مخالف شي، د هغې عزت کې یو ګوته کمی نشي راوستی. او چې الله څوک ذلیل کوي او الله غواړي چې دې ذلیله کم او په دې معاشره کې ښکته کم، که د دنیا دا ټوله بادشاهي او دولت وله ورکړي خو عزت به وله ورنکړي. عزت او ذلت، صحت او مرض دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي او موږ محتاج هم خدای پاک ته یو. د ترمذي شریف یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو څو څیزونه دي چې په هغې زه قسم خورم، قسم. پیغمبر مبارک فرمایي چې زه په دې قسم خورم. یو په هغې کې دا دی چې څوک سوال کوي نو مال به نه زیاتېږي، بل ته لاس نیولي سترګې به نه مړېږي، غنا د زړه به نه راځي، دی به تر مرګه پورې دقسې د بل جیب ته ګوري او تر مرګه پورې به دی د بل پیسو ته او د بل ډوډۍ ته به په اسره کې پروت وي. په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کوي چې زه په دې قسم کوم چې سوالګرې سړی دی به غني کېږي نه، د زړه کې به اطمینان نه راځي، دی به هر وخت بل ته ځان محتاجه ګڼي، د بل نه به تمه کوي. چې پیغمبر مبارک په قسم وخوري زمارونو نو دې کې څه شک کېدی شي؟ زمونږ خو د ایمان دی چې د حضور پاک خبره بې قسمه به موږ منو. پیغمبر مبارک خو هغه شخصیت دی چې د پیغمبرۍ نه مخکې کافرانو د هغه صدق منلی چې دا رښتونه دی، او د پیغمبرۍ نه پس هم د پیغمبر علیه السلام په جامه چې ته د دروغو داغ نه دی راغلی، څوک نشي ثابتولی چې په دې مقام کې د دروغ ویلی دی. دا یوه شو. او دویم چې رسول الله مبارک په قسم خوري هغه دا چې یو سړی بل ولا راشه ورته وایي چې ما وبخه او ما نه غلطي شوې ده او ما معاف کا، ما درنه سپېړه استرا، ما درته کنزل کړي دي، زه درله رالم، ما معاف کا. اوس شیطان څه وایي؟ شیطان وایي که دې وبخه خو ته لاړې پرېوتې، که دې معاف که خو ستا عزت لاړ تباه شو، که دې معاف که سبا خلک به څه وایي مړه خو سپېړه ورکوه بیا معافي غواړه معاف کوي. دا خو زما عزت لا، زه خو به هله اوچتېږم چې د دې سپېړې بدل په سپېړه والم، زه خو به هله اوچتېږم چې د یوه راکړی ده ته دوه وباسم، زه خو به هله اوچتېږم چې د سپېړه راکړی ډز وباسم، زه خو به هله اوچتېږم چې د کنزل کړي دي او زه کنزل هم وکړم او یو څو سپېړې هم ترې وباسم. شیطان سړي ته وایي دا چل وکړه، په دې کې ته ښکته کېږې، په دې کې ستا عزت بربادېږي که مفتو کې خیراتي بخې. او رسول الله مبارک څه فرمایي؟ وایي زه په دې قسم خورم، حضور پاک وایي چې که چېرته چا چاته وایي چې ما سپېړه وویسته، ما کنزل وکړل، ما معاف کو، د معاف کو، دله به خدای عزت ورکوي. عزت خو د خدای په لاس کې دی، رب العالمین به دله عزت ورکوي، پروردگار به دې اوچتوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار قسم کړی او په دې رسول الله مبارک قسم په خدای عمل کړی دی. داسې نه ده چې پیغمبر مبارک په دې عمل نه دی کړی، په دې عمل کړی دی. عقبه ابن ابي معیط یو لوی کافر و د مکې،
او د مکې په کافرانو کې بدماش ټیپ سړی او یو ځل راغی او د حضور پاک د مرۍ مبارکې ته د سټ ته څادر واچو او د څادر له داسې ول ورکړ ولې وله ورکړ او پیغمبر علیه السلام په مانځو چې چکې ورکړ نو حضور پاک یې په ځمکه راوغورځاو په خدای قسم حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې د مرۍ نه ته لرې کړ اتقتلون رجلا یقول ربی الله ای ظالمانو څه دنه غواړي نه دنه پیسې غواړي نه دنه مشري غواړي نه بادشاهي غواړي نه درنه سرداري غواړي څه غواړي صرف دقه یو ټکي وایي چې زما رب الله دی او دا بوتان نه دي نو هغه سړی وجنی لیکن رسول الله مبارک هغه سره ګزاره وکړه هېڅ یې ورته ونه حالانکه پیغمبر مبارک د یو قوم خاوندو حضور پاک د یو طاقت خاوندو حضور پاک د یو نسب خاوندو هېڅ یې نشو کولی دغه وخت سره خو یې ورته څپېړه ورکولی شو که نه پښتانه وي ځان به در باندې ووام ته زورور زار به در باندې ووام خو بدل خو به درنه واخلم که لیکن پیغمبر مبارک دا نه دی کړی او د حضور پاک په صفتونو کې په پخوانو کتابونو کې چې کوم صفت راغلی دی هغه څه دی ادا دی چې دی به د ستغې په مقابله کې نرمي کوي دی به د بدو په مقابله کې بد نه کوي عفو به کوي د خپلو ملګرو کې دا بانډیسیان خو به داسې وو چې هغې خو به د دې عامو حالاتو نه ناخبر وو هغې ته خو پیغمبر علیه السلام به یو نظر ولیده لا پوره د دین او د شریعت د ادبو نه نو خبر نو په یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې ناستو یو بانډیسی راغی او د پیغمبر علیه السلام دا څادر یې داسې ونیو او زور یې ورکړ چې د پیغمبر مبارک په دې سټ هغې څادر چاپه جوړه کړه دومره زور یې ورکړ او ورته څه وی تاله چې خدای کوم مال درکړی دی چا به د هغې نه ماله راکړه پیغمبر علیه السلام ورته موسکی شو حالانکه که دغې وخت کې ورته راټه راټلی شو څپېړه یې تېسته څپېړه یې ورکولی شوه ستغه یې ورته ویلی شوه ورته ویلی شو چې دا د خدای مال دی خو دې کې ستاسو نه کېږي ښه دا چې چا جهاد وکړه د هغه دی مله مری له ولې زور راکړي په ارام کښېنه اطمینان سره نه موسکی شو ورته او صحابه ته یې ورکړي بله شی وله ورکړي داسې عجیبه خوی داسې عجیبه مزاج او یو ځل چې دا بانډیسیان راتاو شو خو سخي ډېر زیات و پیغمبر علیه السلام ته خو دومره سخي و چې یو سړي وله قرط راوړل قرط ته دې شملو نه جوړېږي د افغانیان یې پېژني تریو شی دی تریو ډېر ارزان شی دی ارزان بیه او دا ترې پخوا زمونږ په دې بانډو کې به کېدی تره به یې ورته وي داسې اوږدې غوندې وي تره ورته وي دی بادرنګ په شکل نو هغه وله تره راوړه او څه قرط او څه دوه درې ټوکړې ډوډۍ وله راوړه رسول الله مبارک سره هغې وخت کې چې سره سپین را لېږلي وو موټی د سرو نه ډک کولی ورکوي دا نو حضور پاک خو سخي ډېر زیات و نو دا خلک به ترې تاوېدل ماله راکه ماله راکه ماله راکه ماله راکه نو دقسې په یو ځنګل کې دا خلک راتاو شي وایي ماله ماله ورې کړل نو آخره کې یو کس د رسول الله مبارک څادر هغه څادر اونه کې ونښته نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل دا څادر خوراک یې که نه د خدای بندګانو دا خپل څادر خوراک یې وی ارمان که زما د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي دا به هم مې در کې تقسیم کړی ما ته به بیا شوم نو ویلې ښه دا تواضع دا عاجزي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې او هغه خلک یې بخلی دی هغه خلک چې قسم دی عقل وي چې دا د معاف کولو خلک نه دی مکه مکرمه چې کله فتحه کېدله دا رمضان وتمه هجري وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رشته داران دي یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دا دوه کسان دي او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې خلکو سره ملګري وي دی دقسې ملګري دي او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړ چې مسلمانان شي خو هغوی نه مسلمانېدل الټه به د حضور پاک بد وی نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړو یا خدای
د دنیا پردي دي مسلمانان کړل. خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي، الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي دي، خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی، خدای دا به څنګه دوزخ ته ځي. یا الله دا خو مسلمانان. هر وخت به یې د دې دپاره جړا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول. چې کله مکه مکرمه فتح کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه، خو پروردګار یې کله لږ وروستو کې د دواړو په اړه کې ایمان ور واچو. دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي. یو ورته یې لکه څه کوې؟ موږ خو مسلمانېږو، موږ راځو. نو صحابه پې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوس غلیدل. وی د الله رسول ابشر، مبارک مبارک شه مبارک. څه چل شوی دی؟ وی هغه دوه کسان چې تا وله ټول عمر خدای ته جړلي دي او تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي، هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، هغه دواړه را روان دي او مسلمانېږي. د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي جاړي، مقصد حاصل شي، بنده خوشحاله شي. چې دی واورېدل بس حضور پاک غصه شو، وی پام کوئ چې دا دواړه ماته رانه شي، د دې توبه او د دوی ایمان بالکل نه قبلېږي. بس خو یو څیز به حضور پاک له چې به کله غصه رانه که نه نو د غصې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو. ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غصه نه ده کړې، چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غصه ورتله. د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی اخیستی، او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غصې ته ودرېدی نه شو. بیا به دومره غصه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته، د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. نو هغې پورې به دا الفاظ وې چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی، مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی، او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی. دا به بار بار وینو د حضور پاک غصه به سړه شوه. نو نبی علیہ السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي، وی ګور چې را نږدې نه شي، پام کوئ چې را نه شي. تاسو دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي، اوس راځي، اوس خو مکه فتح کېږي، اوس خو به دې خامخا راځي، بس د دوی اسلام نه قبلېږي. هغې ته چا ووایي چې مه راځئ، کار نه کېږي، نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي. هغې وایي موږ څه د یارې نه دا کار نه کوو او نه یریدلی یو، موږ د زړه نه دا منو چې الله یو دی، او د زړه نه دا تسلیمو چې دا زموږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. دا موړه ته دا خبره کوي شوې ده، اوس قبلېږي که نه قبلېږي، خو بس موږ منلې ده خبره. صحابه بناله ورو ورو نبي علیه السلام ته داسې سپارښتونه کول، حضور پاک غوسه وینا. د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، اراله سپارش کوي نبی علیه السلام سره په دې سفر کې ده. وی د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې، د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف یې تورې راوچتې کړي دي ادې معاف کړل او دا نه معاف کې. د الله رسوله تا خو په حیواناتو رحم دی، ستا متعلق خو قرآن ویلی چې دنه زیات رحم کوونکی بل نشته، په دې خپلو ولې رحم نه کې؟ حضور پاک ورته وفرمایل ای ام سلمې دې زما بېعزتي نه ده کړې، زما د رب بېعزتي کړې، زما نه ده کړې، زما یم کړې ده، زما د خپل بروستو کو د یو ته مې وویې چې یروره ته خو ما پېژنې، ما او تا خو یو ځای لوبې کړې دي، ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې دي، ما او تا خو یو کور کې لوی شوي، تا ته پته نشته چې ما چېته دروغ ویلي دي، تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومې چې زه د خدای پیغمبر یم، ته څه دلیل غواړې؟ ته نه خبر چې زه دروغ نه یم او د خدای رسول یم. ده څه وې؟ ده وې دا خبرې پرېږده، ته دلیل وې که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي، زما په نوم
او د هغه اسمان نه را روانې او زه ورته ګورم او زما لاس له ورسي او پکې خدای پاک لیکلی چې دا د ما پیغمبر دی په دې ایمان راوړه بیا هم نه کوم. ام سلمې اوس وایه که دې پاس ومنه او دې بل څه چل وکړو دې بل ته مو وایي چې ګوره مه کوه ته خو زما رشته دار یې نږدې رشته دار بې ستتره بې پردې او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم ما خپله دعوه نه ده کړې الله لېږلی یم او ګناه څه ده څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې پیسې ده نه غواړم دولت ته نه غواړم مشري ده نه غواړم سمه لار درته ښیم چې الله یو دې شریک نه لري بس دې کې څه دي قیامت ومنه قبر ومنه دوزخ ومنه زه خو درته ستا خبرې کوم زه خو مشري اوټ نه غواړم دې زمانه کې لکه خلک اوټ غواړي یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې خو دنیاوي مفاد خو نه غواړم د څه چلو که د هغې په مقابله کې د زما خلاف شعرونه جوړ کړل دې شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغه څه یې راپسې په شعرونو کې ووایې چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده ابه ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله دی خو زما دا چل کړی مثلا مې څنګه وبنه ما خود ویله چغې والي دي خدای ته مې جړا کړی دا چل بې کړی دی بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غصه خو چې څوک ور مخامخ شي غصې ختمه شي عاجزي پکې ډېره زیاته ده نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې یو آیت ته تخیم دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کښېنې او دا ورته ووایه او که مخ د نه اړی ځای ته دا ورته ووایه کېدی شي کار وشي هغه آیت څو هغه و چې یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته ویلي یوسف علیه السلام ورونو خو یوسف علیه السلام په کوي کې وغورځول هغې خو یوسف لاړ مړ شو ځکه لوی کوي هغه د ځنګل کوي چې هغه تاترین کوي وي هغې کې ور وغورځو جامې یې ترې ویستې او کوي کې ور وغورځو او ته لاړل او پلار ته یې شرمخ خوړلی دی او چې څنګه یې کوي ته لاړه که ما راته وختي مو وایي چې خدای دې حفاظت کوي والله که څوک دې مړ کړي چې خدای دې ساتي والله که څوک درته نقصان ورسوي ای مسلمانانو خپل خدای ته چغې ووهئ ای مسلمانانو الله نه وغواړئ ای مسلمانانو زموږ هر څه د الله په قبضه کې دي موږ په هر څه کې رب ته محتاج یو والله که دا یو ویښته م تاله څوک جوړ کړي یا یو ویښته او چې دا ویښته درله خدای سپین کړي چې په دنیا په دارو یې واپس تور نه کړي د خدای داسې قدرت او طاقت دی یو ماشی چې در باندې راوست یو نمرود کبر وکړه کبر نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې کبر وکړه او نه زه نه منم او ابراهیم علیه السلام د دنیا دلیلونه ورته پیش کړل او ابراهیم علیه السلام غوندې عاجز طبیعته پیغمبر په پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان زاره او جړا او عاجز طبیعته پیغمبر بل نه تیر شوی ولې قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم هر وخت به خدای ته جړل آه به کول او فریادونه به کول او صابر انسان هغه ابراهیم علیه السلام داسې اور ته وغورځو چې دغه وخت کې د نمرود د دې له غټ اور کېدی نه شو رب ورسره څه چل وکړه نمرود ته خو ځان ته ډېر طاقتمن وی نمرود ستا خو فوج هم شته نمرود ستا خو پولیس هم شته نمرود تا سره پیسه هم شته نمرود تا سره تورې هم شته نیزې هم شته غشي هم شته هر شی شته خو زما قسم دی که زما د ماشي مقابله کولی شي نشي کولی په بله طریقه م الله وجلی شو په تبه م وجلی شو په ټوخي م مړ کولی شو په پالج م وجلی شو سر رګ م ورته شلولی شو په شلو طریقو الله وجلی شو هارټ اټیک باندې م وجلی شو لیکن الله ورته ښایي چې که ته ډېر طاقتمن یې خو زما د ماشي مقابله نشي کولی یو ماشی وله په داسې پیمه کې ور دننه کړو او نمرود د هغه ماشي د لاسه مردار شو نو موږ به خلکو ته وی نو خلکو وی مړه ماشی وجل نو چې دا ډینګې راغی که نه ډینګې نو هغه جنکۍ چې پړونې چې ته په خوب کې م نو لیدې بورقۍ یې په سر کړې مونږ خو مړه شو ورته وایو چې بورقۍ په سر کې مخونه پټ کې لاسونه پټ کې خپې پټې کې زموږ نه مني خو چې یو ماش راغی وي په بله ته نه خلاصېږي دستانې واچوې لاسونو ته جرابې واچوې خپو ته چې په خپه مو نه چیچي او چې په لاره ځای بورقۍ په سر کې چې ته په مخ د لټک در نه کي مې د خدای
د حکم او د مولا په حکم د عمل نه کوو چې یو ماشې درته راولېږي یو ماشې نو اوس بورقه په سر یې که نه په سر ډینګي ویرس پنجاب نه ټیم راولو دا وکو علاج یې نشته دا به څه کېږي او ماشې راغی او ماشې لاړه او ماشې اوده شو ماشې ویښ شو والله که ټول ملک کې د ماشي تر ننه پورې علاج چا سره شته دی کولی شي الله که نه شي کولی بشیر جان وایي چې هغه نمرود ته که ماشې ننوت یا پخپه ګوډو وایي نو مې بشیر جانه تا ورسره کبډي کړې وه تا لیدلی و ته یې خپه ناپ کړې وه چې پخپه باندې ګوډو دا بعضې علماو لیکلي دي بهر کیف الله ته پته ده چې څنګه به خو الله وایي چې کبرجنه که تا سره هر قسمه کبر مي خو زما د ماشي مقابله هم نشي کولی او ابرهه که ته ډېر کبرجن یې په بیت الله حمله کې دا غټ کبر دی که نه که ته ډېر کبرجن او ته په بیت الله باندې حمله کې او تا لښکر د خرو اسونو نه دی د اتیانو لښکر دی راوستی دی ابرهه د اتیانو لښکر راوستی او په بیت الله حمله کوم او چې څوک به مخې له ورتلل ابې بېغمه کول او چې د چا څاروي به ورتلل ابې ته قبضه کول یو لوی دوم دام او هیبت که را روان دی په بیت الله حمله کو د رسول الله مبارک نیکه دی عبدالمطلب د هغه څاروي یې ونیول عبدالمطلب ته چا وی ستا څاروي خو ابرهه ونیول وی ښه وی او وله ورغې عبدالمطلب د حضور پاک نیکو نو مخ مبارک یې داسې ځلنده روښانه و چې چاته به مخامخ شو خلکو به د دې مخ قدر کو عزت به کو نو چې سینګ ورغې نو دا ابرهه په خپل تخت باندې ناستو په سفر کې به یې ځان سره هغه خپل تخت ګرځاو چې سفر کې به زه په دې تخت باندې ناست یم نو چې عبدالمطلب یې ولیده نو بې اختیاره وله د تخت نه راکوشو د هغه اثر پې وشو وجاهت ورته وایي په عربۍ کې مخورستوب هغې په اثر وکړه که دا خو ډېر ښایسته سړی دی ښکلي عزتمند وله راکوشو ورته غاړه وته ته څوک یې عبدالمطلب څنګه رالی صاحب وی زما اوښان دي ما له خپل اوښان راکړه ابرهه ورته وایي ډېر قمقل سړی دی هوښیار نه اوښان څه شی دی ما په زړه کې ستا دونه قدر راغی چې ته مې ولیدې چې ما وی که دا سړی ما ته وایي چې دا بیت الله مروانه و او زه ترې نه زه واپس ځم ما د یمن نه کم ځای نه راځم د دې بیت الله ستاسو د دې بیت الله د روانوالي دپاره دا کور درته روانوم چې ته مې ولیدې مې یاره که ده ما ته وایي چې زه نه واپس ځم دونه قدر مې ستا په لیدو په دې زړه کې پیدا شو نو ته ایله بیله اوښان غواړئ عبدالمطلب ورته څه وایي وایي زه د اوښانو رب یم د چا رب یم رب مالک ته وایي د اوښانو او د بیت الله رب زه نه یم څوک دی بل دی زه خپل اوښان غواړم رب پیش او بیت الله پیش زه د اوښانو مالک یم خپل غواړم د هغې مالک بل دی که تپوس در نه کولی شي وبه کوي که نه کوي نه به کوي او عبدالمطلب ټول قوم ته وځي بار وځي پرېږدی دا بیت الله ورته چې روان یې کړي که خدای ته تپوس کولی شي وبه کوي که نه کوي نه به کوي چې دې روان کړي موږ بیا جوړ کړو د طاقت یې نه یو الله څوک دی ابرهه تا سره هغه مخلوق دی چې په ځمکه د هغې نه مضبوط مخلوق بل نشته دا تینه مضبوط مخلوق بل نشته دا زمری د هر حیوان ښکار کوي لیکن تر ننه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی د اتي په سرمن د ده غاښونه نه ښخېږي دا یې سرمن خدای پاک ورکړی دی اتي دې نشي راپرځولی هغه له دومره طاقت خدای ورکړی دی دا بېله ده که چېرته کمزوری اتي وي یا بیماري رنځوري او راوې پردی بېله خبره ده لیکن اتي تر نه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی دومره مضبوط طاقت ابرهه تا سره خواتیان دي را روانې تا سره خو فوج او پولیس دي را روان دي تا سره خو نیزې دي تورې دي او غشي دي په دوم دام را روانې خو زه دې په داسې څیز وایم چې د هغې نه به په مارغانو کې کمزورې مرغۍ بل ني ابابیل توتکري باندې دی نه ورسره نیزه شته نه ورسره توره شته نه ورسره غشې شته په دقې دی وایم ابابیل رالل د دې توتکرو په شکل مارغانو هغې د دریاب د طرف نه رالل او هر یو سره 3 کاڼي یو په یو پنجه کې بل په بله پنجه کې یو په مخوکه کې او په سر د پاسه ودرېدل او چې کاڼې به هغه ځای نه راخطا کړو په دې سر به ورننوته او لاندې به ترې ووت ټول لښکر ریز مریز ختم ټوټې ټوټې شو
فجعلهم كعصف مأكول، ټول ټوټې ټوټې ریز مریز. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وی ته نه ګورې څه چل مې ورسره وکړه، اتیانو والا سره تیل اخکر مشرتی څه مې ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تدلیل، ارس مې ورته ختم کړل او داسې مې کړل لکه چې څوک بوس او یا یو شی ټوټې ټوټې کې او چوره چوره مې کې دقسې په دا میدان مې وغورځول درته. وی ډرون هم لږ دې ته ډرون وایي، میزایل دی دې ته میزایل وایي. نه شخ شته او نه شوق شته، نه ریډار شته او نه څه بل څه شته، ټولې اول. رښتیا ووایه کولی شي د خدای د طاقت مقابله څوک نشي کولی. نو کبرجنه کبر مه کوه، سر به تر کمې پورې اوچت وړی، کبر به نه کړي، لویي به نه کړي. انسان چې کلم لویي کوي کبر کوي رب العالمین خفه کېږي په دی، او چې انسان څومره پورې عاجزي کوي رب پې خوشحالېږي. او الله وی حدیث قدسی دی الکبریاء ردائی، لوی زما جامه ده، که زما جامه کې ما سره څوک سر دننه کوي قسم دې په خپل ذات چې ذلیله کومه. زما دې صادر کې به څوک سر را دننه کړي چې دا مال راکړه، پرېږدم نه به پرېږدم. چې څوک زما صادر کې لوی زما صادر د سر را دننه کوي ما سره ځان برابرې لوی خو زیمه قسم مې دې په ذات کې ذلیل کومه، نه پرېږدم ذلیل کوم به. نو ته به څو ورځې سر اوچت یوسې خو بل ورځ به دې په خوله کې مچان بنګېږي. سر به اوچت یوسې خو قبر کې به دې بیا پته ولګېږي. په دنیا کې به دې خدای پاک ذلیله کړي. نو کبر به نه کوي بلکل. نه به ګاونډي په ګاونډي کبر کوي، نه به خان په غریب کبر کوي، نه به مالدار په فقیر کبر کوي، نه به موټر والا په سیکل والا کبر کوي، او نه به پلار په زوی کبر کوي، او نه به د زوی مالدار د پلار باندې کبر کوي، نه برور پرور کبر کوي. کبر څه شی دی؟ انسان بسی. زه حیران یم په دې خبره چې انسان بصیره د کبر بسی. د په خېټه چې در راشي خو بیا د اسمانه پورې یو چغه دی، خو چې فالج ووایي کولی شي چې اوس په دا یو ساعت کې د دې لاس نه دله سمڅی جوړولی شي، یو ساعت کې د دې خپې نه دله کونټی جوړولی شي. بیا به د لاس هم په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی، بیا به خپه په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی، او په دا یو ساعت کې د دې خولې نه درته ډیوه جوړولی شي. لاړې به ترې بیږي، بچي به یې دله پاکوي. دا خشته وجود، ښکلی وجود، طاقت والا، دولت والا چې بالغ ته به ډډه والې وه ګوته باندې به د اشارې کولې دا وکوه دا وکوه. دا لاس به دله شل کې ګورې مه کوه، دا خپې به دله شل کې ګورې مه کوه، کبر به نه کوې. پېښور کې یو جومات چا جوړ کړی ډېر اعلی، نو زه یې بوتلم وایي مونځ به پکې ړومبې ته کوې، بیا به پکې موږ مونځ کوو. ما یې خلاف شو، یاره چې ورغلم ډېر ښایسته جومات یې جوړ کړی و، ډېر مزېدار شاندار. نو اکثر دا جوماتونه پخوا په زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړو. نو ما ویل لکه دا جومات هم جوړ کړی دی، دا چې تا کوم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی؟ ویل نه، دا خو موږ پخپله جوړ کړی دی. لکه ډېر ښایسته قالینونه و، ایسیګان پکې لګولي، ډېر ښایسته ماربلې ټایرونه یې پکې لګولي. یاره وایي دا خو داسې وشولې چې زموږ دا جومات ډېر پوټی نه و او داسې کچه پوخ و، خو د کمزورې و. بس ماسخوتن کېناستو، یو کس پکې اواز وکړ هلکه ځان له پخې بنګلې جوړه کړه، د خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي نو لګیا یو بنګلې جوړو، او د خدای دا کور داسې دی، دا د کتو دا ناستې جامې پکې د خورو کېږي، دا جوړو نه راځئ چې جوړې کړو. بس بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده. بس هم حقه دی لکه زونه صبر کوو، نن یې غم کوو، چنده نه غواړو. که چاره کړې ورته انکار نه کوو، او که چاره نه کړې چنده نه غواړو، په خپله جوړو. د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم، 15 لکه لګوم، 3 لکه لګوم، د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم، د خدای په دې کور یې ولې نه لګوم. بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې، بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما، بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما، بل اواز وکړه 15 لکه زما، بل وی 10 لکه زما، بل وی 3 لکه زما. مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه، دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده په هغه ځای. یو سړی را سره په صف کې ناست، هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا، نوم یې واخیسته، خو زه تاسو ته نوم نه اړم، نیک سړی دی، ښه سړی دی، ګیر حاجي دی، هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي. ما وی ډېره ښه ده، خو هلکه بار نوز وګورئ،
محلې نه بار نه وځو که چاره کول انکار به نه کوو خو بار به چنده نه غواړو بار به کټ نه ږدو بار به کوڅه په کوڅه نه ګرځو خفه کېږې ما نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکری وسره او دا لوډ سپیکر یې وسره دین یې بدنام کړ ځای په ځای شکری دي او ټوکری دي او کوڅې دي او لارې دي او بازارونه دي لکه خپل کور نه چنده غواړي د خدای کور دی او شرمه بس دا خپل جومات کې چنده غواړه بس نشي کولی مې کوه وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو خان بابا څوک دی غټه اجره لري زامن غټ مالداران دي په اجره کې 5-6 غټې غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي غټه اجره چې پېښور دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی د هغه په کنالونو اجره ابشارونه دي په اجره کې اوس خان بابا مونږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده ناخلو او په خپله یې جوړو د پکې 15 لکه ورکړئ مثلا د 10 لکه ورکړئ د 2 سیخ ومنه د ماربل ومنل د دا ومنل د دا م ورته وورل خان بابا ته مونږ وایو چې خان بابا به هم پکې یو 6 لکه روپۍ 6 لکه نه یو 15 لکه د مالدار دې سې پې نه کېږي وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده جیب ته یې لاس کړی 200 روپۍ راوویستې 200 تاسو هم ورپورې وخندل 200 بشیر جان وی 200 خو ځان ته یې زیلوټ کوم 200 روپۍ یاره یقین وکړه که چا راته 200 وکړې نو به ته هم ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي ماشوم یې هم نه دی 200 روپۍ راوویستې خان بابا 200 دي دا 200 خان بابا تا د مونږ خبرې واورېدې د دومره لکه د دومره د خښتې وی بس هر څه کوي که دا والی الی که نالی نورې نشته مونږ وی دا 200 دې په دا میز کېده ورته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیان یې که نه سوارلی دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي لړو دا ماړه وی دا خدای کور دی خدای غني دی لکه بېشکه خدای غني دی بېشکه غني دی نو د هغې څه مطلب دی چې د خدای کور به نه جوړوي خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي دا زموږ د خلکو خبرې دي الله غني څه معنا خدای بې پروا دی الله غني څه معنا چاته حاجت نه لري الله غني څه معنا چا نه سوال نه کوي ځان دپاره الله غني څه معنا چاته محتاج نه دی د هغې دا مطلب نه دی چې د خدای کور به نه جوړوي د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي دا خبرې غلطې دي کبر یې وکړه موږ لاړو موږ وی بس تا خان بابا پرېږده زه بس د هم په دې پیسو جوړېږي سهار چې مونځ وکړه هغه سړی چې هغه د خان یاد کړی هغه ډرایور و هغه ډرایور راته چې خان بابا نه خبر یې موږ وی نه بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی نه خوله کار کوي نه لاس کوي نه خپه کوي او پېښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی وایه که نه خدای کولی شي که نه شي کولی موټر دی ستا او ستا لینډ کروزر دی او ستا ټوپک دی او ستا قوم دی تا پیسه ده او ته وایې چې یم خو زه یم ملا صاحب پکې سي ګیره پکې سي پټکې پکې سي مدرسه پکې سي جومات پکې سي ته پکې سي ته څه شي د غلو بوجی جومات کې خو عبادت کې ګیره خو د پیغمبر سنت دی پټکې خو د پیغمبر په سر والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکې څه کول ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه موږ له ګیره پرېښوده جومات کې خو پیغمبر مونځ کړی دی جوړ کړی دی نو زه ځکه کوم که نه دا خو ته پیغمبر ته سپک ګوره کبر به بلکل نه کوو زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځئ دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو لویي به نه کوو عجزي به کوو ته ګوره رزق به خدای درکوي قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسیم روزي به خدای درکوي قسم د خدای په ذات دلته د تناسیم قسم د تخرم عزت به خدای درکوي حیا به خدای درکوي کبر به بالکل نه د پیغمبر مبارک په نقش قدم بدو کنه مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو مونږ د رسول الله مبارک امتیان مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم ځو مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو زمونږ امام ابو جهل نه دی زمونږ امام رسول الله مبارک دی زه ولې د انګریز پیښې او نخرې کوم
زه ولې د یهودي پیښې او نخرې کوم، زه ولې د هندو پیښې او نخرې کوم، زه به د رسول الله مبارک نقشه د الله خوښوم، او زه به خپلې لور د بیبي فاطمې نقشه خوښوم، او زه به خپلې لور او خپلې خور له د بیبي عایشې نقشه خوښوم. په دې به خوشحالېږم. زه به په دې پوړو درېږم، په دې به کبر نه کوم چې دا پوړ دی. یو صحابي مونځ کو نو ځمکې له پوکې ورکه دوړه و دوړه پوکې ورکه چې تندي ته مې خوره لرې شي. حضور پاک ورته وی افلحه ترب وجهک، مخ په خاورو ککړ کا، پوکې مو په مخ مانځه کې پرې چې تندي دې په دا خاورو ککړ شي. زو به چرته خاور الله هلته خدای خبر چې په خاورو کې موږ سره څه کېږي. تیارې خاورې چې لاړ شو څه به کېږي د مارونو؟ ماران به یې لړمانان به یې چینجي به یې په دا خاورو کې کفن دی، خاورې به شي، ختم به شي، ډانچه به جوړه شي. هلته یې سم نه پکارېږي. که دلته یو مثال به درکړم چې ته پې پوه شې. د غنم دانه چې تر څو خاورې شوي نی د ده نه تېغه روځي. د غنم دانه ته په رومال کې اونغاړه او په الماری کې کېږده او په فرج کې کېږده، دا به هم هقسې پرته وي. د ده نه به میوه کله راوچتېږي، د ده نه به شنه پاڼه کله جوړېږي چې دې ځان خاورې کړي، ځان خاورې کې د نه څانګه ووته، ځان یې خاورې که د میوه ونیوله، ځان یې رک که نو دی کامیاب شي. نو ځان خاورې که چې کامیاب شي، ځان ښکته که عاجزي وکړه. من تواضع لله رفعه الله. ته ګوره چې خدای دې عزت درکړي او که نه درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله، نو هغه د یوسف علیه السلام رونو په یوسف علیه السلام سره ظلم وکړ. یوسف علیه السلام له الله څه چلو کدي خو کبر وکړه، لویه وکړه. هغه یوسف علیه السلام پردې غلام، پردې نوکر، بیا جیل تلال، او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي ولا ورکړه. الله چې کوي کولی شي. بادشاهي یې ورکړه، د غلې مالک ورسه شو، دارونه غلې ته محتاج شو، ورله لاړل. چې لاړل ورله، هغه خو بیا قصه اوږده ده، خو پېژنګلو راله. اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی، مونږ خو یې دی خو به ختمي، اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و، تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه، زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی. هارونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده، تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی، مونږ غلطي کړې ده. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ همدا خدای پیغمبرو، لا تثریب علیکم اليوم، زه هېڅ ملامتیا نشته، ځان ملامته مه ګڼئ، یغفر الله لکم، خدای مو بخه، معافې کړل. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ. دغه ټکې ورته ووایه چې دې رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل، نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه، دې بل طرف ته رالل کښېناستل، هغې ته مخ داسې واړه، دې بیا دې طرف ته رالل. هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و، تالله قسم الله لقد آثرك الله علينا، تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی. وان كنا لخاطئین، او مونږ خطا کار یو، مونږ نه غلطي شوې ده، بس مونږ معافي غواړو. بس رسول الله مبارک ته چې دا ووې، نا وی لا تثریب علیکم اليوم، زمړه هېڅ ملامتي هم نشته، یغفر الله لکم، خدای مو بخه. دا م ورته ونه وی چې دا م ولې غلطي کوله، دا شعرونه دی ولې ما پسې جوړول، دا زما د الله بېعزتي دی ولې کوله. بس خبره ختمه. دا زمونږ کابرو کې هم دا نقشې پرتې دي. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی، یو سړي به وی دا کافر دی، وی مولانا قاسم صاحب ته چې د پلانکي جومات امام صاحب تا ته کافر وی، وی ښه ما ته کافر وی او تا ته کافر وی. ما سړی کې سوچ وکړو چې ما کې به د کفر څه وي که نه، ما ته خو نه دی معلوم، زه خو ځان ته مسلمان ویم، زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري. تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسم. داسې به څوک وکړي
چې تا ته څوک کافر وي ها زه کافر یم ستا هغه پلارم کافر ستا هغه نیکم کافر ستا هغه مورم کافره وه او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي ته کافر نه سار وختي ځان سره یو دو طالبان مولیان واغېستل هغه ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړه شاته ورپسې په مانځه ودرېد خو نه دې خبره خو مخکې مونځ کوي چې سلام سنگ وګرځه وې کتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ دی ملا صاحب خو لاول ویرېد چې خدایا اسنه را سره باس شروع نه کړي د سره به څوک باس کوي مناظرې لنی راغلي باس لنی راغلي او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وي چې د پسه کاپل ما سره کوم دی دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغی کونډۍ ماته کې ورته کېناسته مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي وایي تا د ما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شی دی کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به ته اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري ملا صاحب ورو وروستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړېد نه جی داسې څه خبره نشته نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه ما کې کفر سی بات توبه باس نه کوم در سره مه یارېږه چې د تا سره باس کوم مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم دنه نه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته ني معلوم خو د عمل تبۍ ده الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس استاد جي معافي غواړم مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغی مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید شو د هغه مرید شو د معافي غواړم من تواضع لله رفعه الله او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزوری د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی د لومبۍ زیرې په ده کوي بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هېڅ هم نشته الله د الله رسول هېڅ هم نشته دا کار کومه چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي کوم اودس چې وکړم زه یم بس په ما د خدای حق دی چې 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي نو د معلومو مونږ له پکار دي چې مونږ کبر نه کوو مونږ لویي نه کوو مونږ سر اوچت نه وړو بل مسلمان ته سپک نه ګورو د بل مسلمان بېعزتي نه کوو په کور کې د ښځې بېعزتي به هم نه کوې د ښځې ښځه خو ستا لاس ته ناسته ده که هغه ستا په لاس کې قیدي ده هغه ستا ډوډۍ ته محتاجه ده که ته هغې ته پلار یادې او د پلار کنځله ورته کې غریبه غږ نشي کولی که ته ورته مور یادې غریب غږ نشي کولی که ته ورته د دنیا پیغورونه کوې هغه خواره غږ نشي کولی او کور کې تا ته محتاجه ناسته نو په ښځه ګوره ډېر خلک کبر کوي زدونه ورسره کوي زد ورسره شروع کوي او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که نه چې یم خو زه یم که زه هر څوک هم دا ښځه پرت نشي کولی بېشک اسم نشي کولی خو خدای خو یې شته که نه دا ښځه هم د چا بندګۍ ده که نه الله خو یې شته نو په بچو په ښځه په کور کې خویندو په میندو مور په لوڼو په بچو کبر به بلکل نه کوي عاجزي ښه په دې الله خوشحالېږي الله دې په مونږ کې عاجزي پیدا خدای پاک دې مونږ د کبر نه وساتي الله دې مونږ د عاجزۍ توفیق راکړي الله دې مونږ د جګړو نه وساتي الله دې مونږ د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي خدای ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ توبې قبولې کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ مردگان وبخي زمونږ د دې خټه سردار جي صاحب رو رضی جي صاحب مخکې وفات شوي دعا ورته وکړئ چې رب العالمین یې مغفرت نصیب او خدای پاک یې وبخي او الله تعالی اخرت خوشحالۍ نصیب یې کړي د دیدار آباد کې ما ته پرون چا ویل څوک وپاسي څوک حضرت ګل کاکا او دعا وکړئ ما ته پرون چا ووایي حضرت ګل کاکا زمونږ دیدار آباد هغې ته هم دعا وکړئ نو سه چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي وارثانو له خدای صبر ورکړي یا الله چې څومره مو زمونږ دلته کې د مجاهد مارویه سجاد د هغه خور وفات شوی وه د عمر زو
جمع له مستقل دی خدای پاک دی وبخي او چې څومره بیماران دي دوه کې رب العالمین ورته شفا ورکړي او دا زمونږ د جمع مرګري دی بس ورلی دا والد جان علي صاحب هغه بیمار دی هسپتال کې پروت دی او سخت بیمار دعا کوي چې رب العالمین په رحم وکړي الله په رحم وکړي خدای چې څومره بیماران دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله تعالی شفا ورکړي او ډېر مرګري دوستان علما د لری لری زین یو ځای بل ځای ناراضي دعا وکړي چې خدای ټول له برکتونه ورکړي الله خیریتونه ورکړي بعض زمونږ بعض دوستان دي دکانداران دي او موږ لري په مینا په محبت راځي ډېر مینا را سره کوي دعا وکړي چې خدای پاک ولا خیر خوشاله ورکړي روزګارونو کې خدای برکت واچي د چا چې نوکرې نشته خدایا د حلال او فراخ روزي ولا ورکړي کله څوک تنگ دست دی الله فراخ روزي نصیب کړي زموږ یو بل مرګ دی کارخانو مارکیټ موري بیمار ده لوکه چې الله شفا ورکړي خدای چې چا مونږ ته دعاګانو ما ته ډېر خلک ټلیفونو کې همانه ير شي چا په خلی ویلي چا ټلیفونونه کړي او د چا سم مقاصد دي خدای ته ولا پوره کړي زموږ دا دعا قبول کړي او یو قدم باندې دې مرګرو له خدای اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي خوشاله او خدای دنیا سره دین خکې الله دنیا سره مخیر خکې او الله په جبم کنزل مراولي په جبم ذکر راولي په جبم درود شریف راولي په اندامونو رانه هغه عمل والي چې الله ته په خوشاله د دنیا ژوند لک سات تیر بشي خو خدای دې مخیر خکې خدای دې قبر خکې خدای دې ځان کدن خکې او الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې جنت ته بوزي او دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر وبدي خدای زموږ نصیب کړي وصلی الله تعالی خیر خلقی محمد وعلى وصحبه اجمعین تا یو مرګري تاسو کې چې بعد علاقو کې دا رواج دي چې خدای وفات شي نو د وفات نه پس جنازه درې ځایونو کې کېږي دا په شریعت کې نشته په شریعت کې دا نشته چې جنازه درې ځای کې به جنازه چې والی نو مقبره ته وړي او که ستړي شي دی بیا خبره بل مرګري وي چې عیسائی يهودي هندو سره یو ځای خوراک کول بالکل کول شي خوراک یو ځای وسره کول شي دا غیلوخ استعمال شول شي کنه لاول خپل لوخ استعمال کا که خپل دی دا غوي می استعمال او که خپل دی نه نو بیا دا غوي لوخ استعمالول شي خو وی دا او دا ذهن کې واچو ته عیسائی يهودي العالم خولې شي او د عیسائی يهودي نه علاوه د هندو شو یا د روسي شو یا د چینی شو یا د مجوسی شو دا غي عام خوراک خولې شي خو علاله نشي استعمالول